خپل داسې خلک پکې دي چې هغوی سره کور والا ښځې هم لګیا دي، بچي مو سره لګیا کم از کم 3-4-5 روپۍ ورځ ښه ښکلي ګټي په خپل کور باندې. خپل سیستم یې روان کړی دی، پار کور کې پار یو بیټک کې کارخانه ده، فیصل آباد ته، کراچۍ ته، لاهور ته، ګوجرانوالې ته. دلته یو بېروزګاره کس مو نه لیده. هولسیل د غونډ هولسیل کار دی. جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجود یم په تنگي ګل آباد کې. څنګه تاسو معلومه چې په ملک کې ډېره بېروزګاري ده او د بېروزګارۍ سره سره په تنگي کې یو داسې روزګار شروع شوی دی، په تنگي ګل آباد کې یو داسې روزګار شروع شوی دی چې ډېر خلک، ډېر نوجوانان، ډېر ځوانان هغې کې په روزګار باندې شوي دي. دلته کې کوم روزګار شروع شوی دی؟ دلته کې د واسکټو یعنی د جرسو چې کوم روزګار دی دلته کې هغه جوړ شوی. دلته کې مختلف جرسۍ چې جوړېږي او کور په کور باندې موږ وګورو، بیټک پر بیټک باندې موږ وګورو. دلته کې ډېر ځوانان په روزګار باندې دي، دغه جرسۍ جوړوي او بیا دغه جرسۍ د ملک مختلفو لوی لوی ښارونو ته چې دي هغه ځي او بهر ملکونو ته هم د دې نه ځي. فرخان در سره موجود دی. فرخان ډېر مننه کوم په دغه ځوانۍ کې که موږ وګورو یو ډېر ښه کاوش مو شروع کړی دی. وګورو ستاسو ټول ګل آباد ماشاءالله ډېر ښه لګیا دی. څه ویل غواړئ ته؟ السلام علیکم. ستاسو ډېره مهرباني چې زموږ د کارخانې وزټ هم وکړو او الحمدلله زه خو ډېر شکر وباسم، ډېر شکرګزار یم چې دومره په کم عمر کې الله پاک مالې دومره عزت راکړی او دومره ښه روزګار یې راته په لاس کړی دی. نو الحمدلله مخکې مونږ په پېښور کې به کار کوو، د روزګار دپاره مونږ پېښور کې تلو. اوس خپل کلي ګل آباد ته راغلي یو او دلته مونږ سره کم از کم 60-70 کسان په روزګار دي او ماشوم نوال کم از کم د 7-8 کالو نه ماشوم نوال چې هغه سکول نه لاړ راشي، چوټي شي، بیا دلته راشي مونږ سره ناست دي. 200-300-400-500 روپۍ ورځ هغه هم ګټلی شي. خلک چې کم از کم دا سپړدل کوي نو هم هغې کې او یو طریقه هم پریکټس یې مو سره کېږي، ښه دغه کېږي. الحمدلله موږ دا جاکټ کار کوو او ډېر ښه کوالټۍ کې تیار او ډېر ښه لکه موږ خو بس کارخانه هم ده فیصل آباد ته، کراچۍ ته، لاهور ته، ګوجرانوالې ته. دلته نه چې کوم دی موږ څومره ټایم وشو ستاسو چونکې روزګار که وګورو دلته ټول ګل آباد که موږ وګورو تنګي کې ګل آباد چې ډېر مشهور دی په دې جاکټ باندې، څومره ټایم ستاسو وشو؟ زمونږ خو تقریبا دا 3-4 کال دی چې دلته کې کار کوئ. موږ مخکې پېښور کې وو، دا 2 کال دی چې اوس تنګي ته راغلي یو چې د کوم ځای خلک دي مخکې به پېښور ته سودا تلل، اوس د هر ځای نه، کراچۍ نه، لاهور نه، فیصل آباد، دا کوم ځایونه چې ما هغوی یاد کړل همغه خلک راځي دلته کور په کور او کوڅه په کوڅه ګرځي او مالونه ځان له خوښوي وړي دلته نه. طریقه کار هم څه دی دلته کې؟ تاسو له کوم خلک راځي؟ ډیلران راځي که نه عام پرچون خلک هم نه جي نه، دلته خو موږ پرچون کار نه کوو، ډیلران راځي. هولسیل د غونډ هولسیل کار دی. لکه پرچون موږ ته ډېر دغه پرچون موږ نشو کولی او جي او هغې ډېر مسلې موږ غونډ هولسیل بس په زرګونو دانې اډري بس هغه څوک اوړي کې راشي، اوړي کې دی نه موږ د اوړي نه شو کولی اډونه د ژمي کار سټارټ وي. موږ چوټي نه کوو، چېرته میاشت نیمه په کال کې چوټي وکړو یعنې زموږ چوټي نه وي، موږ کال سر یو شان لګیا یو. کال سره یو شان لګیا. دلته کې تاسو سره په خپل سنټر کې څومره کسان کار کوي؟ موږ سره دلته تقریبا یو 15 کسان دلته لګیا دي او نور بس چې کوم د کور چا ودونه کړي، چا دغه بس کور کې مو 2 مشینان 3 مشینان لګولي دي او بس خپل داسې خلک پکې دي چې هغوی سره کور والا ښځې هم لګیا دي، بچي مو سره لګیا کم از کم 3-4-5 روپۍ ورځ ښه ښکلي ګټي په خپل کور باندې او په خپل کور باندې. مطلب تاسو ټول سیزن بالکل بیزي وي په دې شیزونو کې؟ بالکل په دې باندې بیزي یو، بس دا غونډ کال بیزي خو دا 2-3 میاشتې دومره بیزي چې خپل یار دوست رانه بیا ګیلې کوي. تاسو کاریګر هم ډېر ضرورت دی ځکه چې ژمي کې وګورو کاریګر هم نه میلاویږي. بالکل جی ژمي کې خو بالکل نه میلاویږي، بس هر سړی چې رقم ناست وي بس خلک مالونه ډېر زیات غواړي او کاریګر کمی وي. ما ته ماشوم هم په روزګار ده، هلته وایي بېروزګاري ده که نه؟ نو که زه وګورم دې خلکو ته وګورم، ستاسو د کلي علاقې ته وګورم، دلته هر سړی په روزګار دی نه؟ یا دا خو یو کس کار کول غواړي نو بالکل جی بالکل. په زموږ تنګي باندې ما خو تاسو ته وختي وویل چې الله پاک لوی رحم دی، لوی دلته بدعملي نشته ماشاءالله. زه یم چې په تنګي باندې الله پاک لاک شکر چې ډېر خلک ماشوم په روزګار دی، ماشوم په روزګار دی. تاسو ته دوی جرسۍ هم ښیو، جاکټ پته هم ښیو، خو بل ملګري سره هم خبرې کوو چې دوی به څه غواړي. څنګه دې روزګار کې خوشحاله یې؟ بالکل الحمدلله. بس ښه په سور سهار راځو، ښه په وخت کور ته ځو، به د خپل سور کاري. جاکټس باره کې چاته څه ویل غواړئ؟ خلکو ته څه ویل غواړئ د خپل کارخانې باره کې؟ بس موږ الحمدلله ښه ښکلې کپړه، ښه کوالټۍ کې موږ سامان برابرو او داسې د چا څه دغه نه راغلی چې مثال یا کپړه خراب یا مثال داسې دانه کې فرق دی. الحمدلله بس هر څه ټیک راځي او الحمدلله ټول خوشحاله دي. صحیح، ټول خوشحاله اوسئ. بالکل د دې نه مقصد خو دا دی چې تاسو سره موږ وښیو چې یاره بېروزګاري به وي خو هغه کسب چې کوم په کور باندې ناست او څه بالکل ټس نه مس کېږي نه. کاظم خان سره موجود دی، په هر څیز باندې نظر دی. کاظم خان وګورو دغه مینې فیکټري چې موږ وګورو، حکومت خو څه هم نه کوي، موږ د حکومت په تمه راشو. زما په خیال چې د لوږې او د تندې به مړه شو. په کار نه چې هر سړی دې طرف ته راشي. صدیق بھائی ډېر ښه کوشش هم وکړو او دا کوم انډسټري چې ګل آباد کې لکه زه یم ګل آباد خلک بېروزګاري دلته نشته، خپل سیستم یې روان کړی دی، پار کور کې پار یو بیټک کې کارخانه ده.
خو د دې د وجې هسې نه زه صوبایي حکومت ته وایم هسې نه دې خوا هم نظر چې یو ټکسونه هم پرې ولګوي نو دا چې چا له خو څه ورکولی نه شي صرف ټکسونه دي او بس درنې دي که نه بالکل نو خو فرض که دا والدین سوچ وکړي چې هلکه دا وګوره دا په دې روزګار دونه خرچه نه راځي خو والدین هم زه وایم ډېر کمزوري شوي دي په اولاد باندې چې هغوی دې طرف ته نه دغه کوي بس هغوی هم په هوا کې لګیا دي او بس شارټکټ سوچونه دي که نه صحیح دا اوس فرخان څه عمر دی کم عمره هلک دی دا یو 30 کارګر ورسره ناست دي خو د پلار هغه تربیت ورله داسې کړی دی بالکل او د روزګار ته دلته د ګل آباد کې دا روزګار مخکې نه راغلی دی صحیح نو هغه مشرانو هغه روزګار فالو کړی دی او بس روان دي په روزګار بل څه کوي هم نه لکه دلته دا ما ولیدل مونږ تنګي ته ځو راځو دلته یو بېروزګاره کس مو نه لیده هلکان هم اخلاق لري بد اخلاقي پکې نشته نشې پکې نشته نو د دې مین وجه دا چې دا مصروفه دي نو فرض کړه دا پښتون قوم داسې مصروفه شو او د دوی سوچ روزګار طرف ته راغی نو د حکومت ته ضرورت هم نه راځي او نه د حکومت چاله څه ورکوي حالانکه ورته وګورئ دلته پکار دی چې ولیکي د چاینا شانتې یو انډسټري په دې څه خرچې راځي بالکل او شروع دي کې انډسټري شروع کې دلته ورته فری کارګر میلاویږي دونه واړه واړه هلکان دي او چلونه یې زده کړي دي واسکټ جوړولی شي جرسي جوړولی شي هر قسمه ټیلنټ موجود دی خو بدقسمتي دا ده چې مواقع نشته خو مواقع وي نو دا نه به بېروزګاري وه نه به انتشار و نه به غوبل و نه به ایس و نه به پوډر و یو امن به خلک به خوشحاله نو هغه شی شته نه د خوشحالۍ مواقع شته نه نو زه والدینو ته هم خو زمونږ دا خبرې څوک اوري یا حکومت ته هم دا اپیل کوو چې یاره بس شارټکټ دا لوبې ختمې کړي او روزګار طرف ته دې راشي او حکومت له پکار دی چې دوی ته بجلۍ دا کم دغه څه دی چې دا مهیا کړي بیلونه کم کړي نور څه ضرورت دي دا ټکسونه پرې کم کړي ځکه چې ټکسونه ډېر زیات دي دا مات ځي پېښور ته ځي فیصل آباد ته ځي د ملک افغانستانه پورې ځي که نه خلک وایي د چاینا نه مال راځي دلته چاینا نه کپړه راځي خو دوی د جرسۍ چاینا ته هم ځي نو موږ دا خواست کوو لکه چې دوی له هغه سهولیت ورکړي چې کوم ضروري دی چې دوی ته ضرورت انشاءالله د انډسټري چې کومه ده دا صنعت دا به ډېر مخکې لاړ شي او د ملک کونې کونې ته به ورسي مواقع نشته بالکل دا سره مواقع پکار ده چې حکومت په دې باندې خو په دې ځوانانو باندې په دغه روزګار باندې کار وکړي بل هغه تعلیم یافته کوم ځوانان چې دغه تم دا خواست دي چې بالکل تاسو د نوکرو په کوشش باندې خپل عمرونه چې دي هغه ورج کوي لګوي زیاتوي خپل عمر تیروي نو دغه څه پکار نه پکار چې روزګار ته تراشي داسې مین انډسټري کې لګ انټرست واخلي د کارونو کې انټرست واخلي داسې نور هم ډېر زیات روزګار شته پکار چې کې انټرست واخل پرهان جی کوم دا دلته کوم انډسټري ده دلته کې تاسو کوم جیکټ وګورئ نو دا په برانډ په نوم باندې بدلته کېږي هر ځای کې تاسو وګورئ برانډ دی هغه برانډ دلته ګل آباد کې جوړ شوی وي د دې ګل آباد د دغه ځوانانو د لاسونو دغه برانډ وتلی وي خو که تاسو چېرته په یو لوی مال کې وګورئ نو تاسو باندې د بهر ملکونو په نوم باندې د برانډ په شکل کې خرڅېږي همدلته ګل آباد کې وي نو کوشش وکړئ تاسو هم د دغه برانډ او د دغه صنعت چې دی حصه جوړه شي او خپل وخت چې دی هغه مه ضایع کوئ او روزګار طرف ته راشئ